السلام علیکم مینوال امید لرم چې تاسو به ټول روغ جوړ به وئ. عزتمنو، په اریپور کې د غنمو په غلا په الزام کې د ښایسته د ګل غوندې ځوان 14 کاله عمر دی او یو د قرآن حافظ دی. عزتمنو چې بېدربۍ سره یې قتل کړی دی، یعنې پانسي کړی دی. مینوال، تاسو زموږ سره ټول حقیقت تاسو په دې ویډیو کې کتلی شئ. موږ سره دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسېږي. دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګي نه وکړم، تاسو که چېرې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وئ، چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي. عزتمنو، هره ورځ دغسې بې ګناه قتلونه کېږي چې نن یو ځل بیا عزتمنو څنګه په اریپور کې ښایسته د ګل غوندې ځوان چې د قرآن حافظ هم دی او د عزتمنو د پلار د 3 کالو نه په سعودي عرب کې په مزدورۍ باندې دی. ده له عزتمنو مور چیلۍ واخیستوې وه چې زه د یو ټیم پی خو به راته کوي، دغه 50 روپۍ به راته بچت کېږي او د پلار باندې به دې بوج له غوندې کم به شي. مینهواله، دې بچي ورسره ومنله، ویلې زه صحیح ده. مینهواله، د ده 14 کاله عمر ورکوټی ماشوم چې د چیلۍ بهر سالن ته راایستې دي، نو د ده د چیلۍ غنمو ته تلې ده. د غنمو والا مالک پې د پاسه راغلی دی، دا ظالم یې وهلی دی، ټکولی دی. د هغې نه بعد بیا یې پې عزتمنو غټ الزام یې پې لګولی دی، ورته ویل چې تا زما غنم پټ کړي دي او ته د غنمو غلا کوي. نو مینهواله، دې ماشوم ورته قسمونه کړي دي، ورته ویل چې نه، زه د قرآن حافظ یم، زه هېڅکله داسې نه شم کولی. نو مینهواله، دغه ظالم بیا پړی راغستی دی، نږدې توتو بوټي، هغه بوټي ته عزتمنو پړی اچولی دی او دی بیا عزتمنو دا یې په غېږ کې اوچت کړی دی، د ده په مړۍ کې پړی اچولی، پړی بیا راښ کړی دی. عزتمنو، په دغه طریقه باندې دغه د ښایسته د ګل غوندې ماشوم یې په دغه طریقه باندې پانسي کړی دی، وژلی دی. هغې نه بعد بیا عزتمنو د کلو خلکو راغلی دی، دغه ماشوم یې راخلاص کړی دی. بیا دې نږدې تانیر ته هم راپورټ ورکړی دی، بیا نږدې تانیر والا پولیس والا هم راغلي دي. پولیس والا عزتمنو په خپلو لاسونو باندې دغه ماشوم بیا راکوز کړی دی د بوټي نه او په کټ کې اچولی دی. مینهوال، زموږ د دې ویډیو مقصد دا دی چې هېڅکله داسې کار مه کوئ. دغه شانتې خپل ماشومان د پردو پټونه لرې وساتئ. خدای مه کړه، الله مه کړه دغه شانتې کار به درته مخې ته راشي، بیا به په سترګو سترګو باندې ژاړئ. زموږ ورته عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ، خوا کې ورسره د ټلۍ نښان ووهئ چې هره یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسېږي.